السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خالد بن ولید باندې یو اکاونټ دی، کمنټ یې کړی دی: السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما به سبا وخت کې معده جلن کوي، دا به څه وجه کیدی شي؟ سحر کې مطلب دا چې سهار راپاسم معده مې سوځي، نو چې کله معده خالي شي د هغې د وجې نه هم هنګر پین کیږي یا د معدې جلن هم راتلی شي. اسیډیټي چې کومه ده یا تیزابیت مقدار سیوا کیږي، د هغې د وجې نه هم کیدلی شي. اسید ریفلکس چې ورته ویلی شو، یعنې جرډ ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز چې کله هغه کیږي، په هغې کې هم چې کله زموږ خولې د تروي اوبه راځي، نو معده سوځېدل یا جلن راتلی شي. په ګیسټرایټس کې هم داسې کیږي چې کله موږ ته ګیسټرایټس وشي، نو زموږ د معدې چې کوم لاندنی تخت دی، په دې کې جلن راځي، جلن کوي، د هغې د وجې نه هم کیږي. پیپټیک السر چې کله وشي، خاص کر په پیپټیک السر کې هم داسې کیږي چې معده خالي شي، نو په معده کې چې کوم زخم وي، انفیکشن وي، د هغې د وجې نه کوم تیزابیت دی هغه سیوا شي، د هغې د وجې نه هم داسې کیږي. د خوراکونو د وجې نه، خاص کر چې څوک کافي یا توره چای ډېره زیاته استعمالوي، د هغې د وجې نه هم د معدې سوځېدل یا جلن دا ډېر زیات راتلی شي. د دې سره په سټرس او انزایټي کې هم داسې کیدلی شي چې د هغې سره هم د معدې جلن یا تیزابیت دا سیوا کیدی شي. په دغې علاماتو باندې چې کوم د معدې د سوځېدو تکلیف دی، بعضې خلک په سهار ټایم کې چې کله آیل یا فیټي خوراکونو کې، مطلب آیلي خوراک یا فیټي خوراکو کې، مطلب پراټه وغیره په سهار کې واخلي یا خوري، د هغې سره هم د هغې د معدې جلن یا سوځېدل دا سیوا کیږي. په دغې کنډیشن کې یا په دغې علاماتو باندې درته د هومیوپیتیک یو څو دواګانې ښودلی شم، ډېره زیاته فایده به دلته درکړي. پیله دوايي ده زموږ سره د هومیوپیتیک پلسټیلا نایګرا 200 چې کوم خلکو ته د پیټس په وجه باندې یا د چربۍ په وجه باندې یا د غوړوالي په وجه باندې د معدې سوځېدل راځي، نو دا کنډیشن لپاره دا بهترینه دوايي ده. دویم میډیسن درته ښودلی شم. دویم میډیسن زموږ سره دی کاربویچ. کاربویچ په ترټي کې د معدې د جلن یو بهترینه دوايي ده د هومیوپیتیک. 5 قطرې د هغې 3 ټایمه په یو پیاله اوبو کې اچول دي، په مړه باندې د خوراک نه بعد کې څښل دي، ډېره ښکلې فایده ورکوي. دریم میډیسن درته د هومیوپیتیک ښودلی شم چې چاته ایچ پایلورای شوي وي یا په معده کې انفیکشن وي، زخم وي، یا هیلوکوبیکټرم بکټیریا د چا په ډیوډینم کې یا په معده کې پیدا شوي وي، د هغې لپاره ښکلی کار کوي. هایډراسټس کیو ډېر ښکلی کار کوي. 10 قطرې د هغې سهار، 10 غرمه، 10 ماښام، دا هم په یو کپ اوبو کې په نهر باندې تاسو 3 ټایمه اخیستلی شئ، ډېره زیاته فایده به درکړي. ښه خبره دا ده چې کوم هم تاسو ته قریبي هومیوپیتیک ډاکټر یا سره رجوع کوئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به درکړی شي. دویمه خبره په ذهن کې کیږدی چې ما له د راتلو ضرورت نشته. ډېر خلک اکثر د لرې ځای نه راوکړېږي، د لرې ځای نه ما له د راتلو کوشش مه کوئ. تاسو ته چې کوم هم نږدې ډاکټر وي، د هغې سره رجوع کوئ، انشاءالله ستاسو مسله به حل کېږي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.